مشرانو خبرې وکړې، زه خو به ډېر ټایم نه اخلم، خو زه صرف یوه خبرې اضافه په دې ټولو خبرو کې کوم چې موسی خان ناظم صاحب یو خاص طبقې سره مه تړئ. موسی خان ناظم صاحب هر چا ته، هرې طبقې ته، هر ټولو خلکو ته قابل قبول یو انسان. دا غلطه خبره ده چې موسی خان ناظم صاحب د یو محسوس طبقې نه، هغه یو مثبت سوچ و، هغه د دوه کسانو کور روغولو والے انسان و. موږ چې څومره لیدلي وو د ظالم خلاف و، د مظلوم ملګری و، هغه کو په هر شکل کې ظالم و، هغه کو په مزدور کسان کې و، هغه کو په مالکانو کې و، هغه کو په هره طبقه کې ظالم و، د هغې ظلم خلاف و، د مظلوم ملګری و. مونږ د وفات کېدو نه یو څو ورځې مخکې ناست یو جرګه کې مو واکه مو لیکو، ضمانت لیکله مو کړل، خو بس بیا نصیبه نه وشوې. هغه جرګه زمونږ همداسې پاتې ده. زمونږ ډېر ملګري پکې موږ سره وو، خو چا کې ما همت نشته چې یاره مونږ هغه کار روان کړو، سر ته ورسوو. دا واحد یو موسی خان ناظم صاحب و چې هغه کم کردار و، کم شخصیت و، دلته د دوه کسانو کورونه راغول، غلط سوچ والے انسان نو. هغه بس دغه خبره کومه به چې مونږ کوو په کنزل به هم هغه داسې الفاظو کې او په داسې طریقه کول چې په چا به بد نه لګېدل. ما خو د هغه دغه شکل لیدلو، ملګرو ډېرې خبرې وکړې، خو زه وایم چې الله پاک دې وکړي چې د هغې په کشرانو کې او زمونږ په ټولو کې هغه شان سوچ او فکر الله پاک واچي چې مونږ دې معاشرې ته راوځو او د دوه کسو کور روغ کړو. د هغه کردار دغه او زه به ډېر ټایم هم په دې نه لم مشران، خو صرف د یوې خبرې اضافه مې کوله چې هغه هر چا ته قابل قبول انسان و. هغه کو د یو محسوس طبقې و نه، هغه به داسې کردار نه شو ادا کولی کوم چې هغه کو. هر مونږ له ټولو له پکار دی چې مونږ دغسې جوړ شو، دغه د قومي وطن پارټۍ کې سانویک چې جوړ شو، هغه په دې سوچ جوړ شو چې مونږ د دوه کسو کور روغ کړو. مونږ د انتشار سیاست نه کوو دلته. موسی خان ناظم صاحب دغه سوچ وکړم چې زمونږ د حیات محمد خان شیرپوست شهید مشن و هغې روان کړی و. مونږ به د قومي وطن پارټۍ هر یو ورکر به کوشش دا کوي چې مونږ مغه سوچ مخکې بوځو. ډېره مهرباني. سلام.